د رمضان المبارک سره متعلق یو حکم چې هغې ته ویلی کېږي مسله د سرسایي. د سرسایي مسله ته بیانومه چې څه کال سرسایه څومره ده او په چا چا باندې ده. یاد لرئ سرسایه په هغه کس باندې ده چې کوم کس چې کوم دی نو دی 52 تولې چاندي یا د دې د قیمت چې کوم دی نو دی دوره مال لري. کم بنده سره چې 52 تولې چاندي یا د دې مطابق سره زر یا دوره پیسې موجود وي نو دې سړي ته وایي صاحب نصاب او په ده باندې چې کوم دی نو باقاعده بیا سرسایه ورکول دي. او په هر انسان باندې د خپل ځان سرسایه او د خپلو نابالغو بچو سرسایه ده. لکه یو کس دی د هغه 15 بچي دي 3 باغې کې بالغان دي او 2 نابالغه دي نو په دې کاکا باندې خپل ځان او د نابالغه بچو سرسایه ده. او دغه بالغان چې کوم دي نو که دی صاحب نصاب خو وربګي او که صاحب نصاب دی نو بیا پې نشته دی. او که پلار وایي چې نه زه د ټولو بچو د طرف نه ورکومه نو ډېره غوره والی دی په دې کې ډېر لوی خیر دی وردېږي. خو که بالفرض یو پلار وایي چې بس زه به خپله سرسایه ورکم او د نابالغ اولاد دا به ورکم او دا بالغان خو په ما باندې اسیم نشته دی نو بالکل دی نه ورکوي. خو یاد لرئ چې پیسې کله موږ ورکو نو چې په کوم ملک بنده اوسیږي د هغه ځای د پیسو مطابق به بیا ورکو. او چې کله غنم ورکو یا کجوري ورکو نو بیا ټوله دنیا کې دا غنم دا کجوري دا یو شانتي دي. لکه مثال کې طور پر یو کاکا په دوبۍ کې دی نو دی به خپله سرسایه او د خپل نابالغ اولاد سرسایه دا به د دوبۍ په قیمت باندې ورکوي چې هغوی د کومو درهمونو اعلان وکړي نو هغه مطابق به دی ورکوي. یو سړی په انګلینډ کې دی نو دی به خپله سرسایه او د نابالغ اولاد سرسایه د هغه ځای په اعتبار باندې ورکوي. خو دا په هغه وخت کې چې دی کله پیسې ورکوي. که بالفرض یو سړی دی هغه کلي ته ټلیفون وکړي چې زما سرسایه تاسو په پاکستان کې په غنمو باندې ورکوي نو غنم په ټوله دنیا کې بس دغه 2 کیلو غنم دي نو دلته کې به بیا 2 کیلو غنم ورکولی شي. لکه بعضې خلک غریبانان دوبۍ ته تللي دي خو نستی به وتلي دي او هلته کې لا دوره ډېر کار روزګار هم نشته او د هغه ملک په اعتبار سره سرسایه ورکوي د هغې نه پاکستان کې بلا ډېر روپۍ جوړېږي او یا نابالغه بچي د هغوی ورکوي ورسره بیا چې ډېرې پیسې جوړېږي نو بس د هغوی دپاره بیا شریعت دغه حکم بیانوي چې هغوی د غنم په شکل کې یا د اوړو په شکل کې ورکړي نو بس په پاکستان کې او په ټوله دنیا کې 2 کیلو غنم دي نو یو به د دې خبرې خیال ساتو. سرسایه څومره ده؟ سرسایه څه کال چې کوم دی نو هر وخت کې دا پاوکم 2 کیلو غنم دی په یو بنده باندې. پاوکم 2 کیلو غنم یا د دې قیمت دی په یو بنده باندې. خدا زمونږ په علاقه کې که یو سړی غوره ورکوي د کجورو ریټ دی ولګوي د 3.5 کیلو کجوري دي بیا که یو سړی د اوسکو ورکوي نو اوسکو ریټ دی ولګوي. خو لیکن زمونږ په علاقه کې چې کوم معروف دی هغه 2 کیلو غنم دی. پاوکم 2 کیلو دی خو علما وایي د احتیاط په طور باندې دا 2 کیلو دی. اوس د 2 کیلو غنم ریټ څه دی چې معلومات په مارکیټونو کې موږ وکړل د ټولو نه بهترین غنم د اعلی کوالټۍ غنم دا نن سبا خرڅېږي په مارکیټ کې په 4,000 روپۍ باندې. کار پنجاب دی او که د سند دی موږ سره ملګري دي هغه د مارکیټ والا دي هغوی وایي چې زموږ د دې علاقې غنم په 3600 او 3700 او 200 کم 4,000 په دې باندې خرڅېږي. او د ټولو نه ښکلي غنم مزیدار غنم چې هغه د سند او د پنجاب راځي بالکل صفا کړي شوي نه په 4,000 روپۍ باندې من دی. اوس په 4,000 روپۍ باندې چې من دی دا به موږ چې وګورو نو دا په یو 80 روپۍ باندې کیلو راله په 80 روپۍ باندې کیلو راله نو د 2 کیلو غنمو پیسې چې کومې دي نو 180 روپۍ جوړېږي. یعنی سږ یو سرسایه 80 روپۍ ده پښتو کې به زه ووایم 180 روپۍ چې کوم دی نو دا یو سرسایه ده. دغه شانتې دا د یوې روجې پیسې هم دي. یو کس دی بیمار دی ډاکټر ورته روجې به نه نیسي نو دی به د خپل یوې روجې په عوض کې 180 روپۍ ورکوي 80 روپۍ به د یوې روجې ورکوي. نو بیا ځان له حساب کوئ چې موږ 10 روجې دي که یو کم 10 دي د هغې سور راځي په هغې باندې تاسو پوهېږئ او دا به غریبانانو له ورکوي غریبانانو له به دا ورکولی شي. نو دا
سرسایه چې کوم ده نو دا ادا کوي د نن نه ولګئ دا نه کین چې خامخا دا به د اختر په ورځو شپو کې ورکو د نن نه ورکول پکار دي یو غریب به پې ځان له څوکي کور ته به پې روجماتې راړي وړو له به پې د اختر دپاره جامې والي نو نن ولګئ تاسو خپلې سرسایې ادا کوئ الله دې موږ تاسو ټولو له خیر راکړي دعا وکړئ چې الله زموږ نه رضا شي الله زموږ دا سبق قبول او منظور کړي الله